डबल मास्टर दे खड़े जी सर बिल्कुल पे इंग्लिश के दे खड़े रे इंग्लिश और इस्लामियात की सर इंग्लिश و اسلامیات کیسه بس نشپې ته پرې یو نور وازی ته آینده توبه ده ان شاء الله چې روزو تبلیغ کې وځو که خیر او بریک چې څه کنه ته په اول ځل باندې بریک شه دا ګروپ دا مخکې چې دی کنه دوی غلاګانې کړې وې ټکټیانې کړې وې هغې کړې خو دا ګروپ چې دا پټو خاموش د غټې غټې ټکټیانې کړې وې خو دا خاموش پاتې شوی و چې موږ ته خدای پاک دا وکړي چې دا موږ برسېر کړه او ګرفتاریانې مو پکې وکړې خو دا دو پر فرسٹ چانس था چې دو بجے जिसके पर लोगों में काफ़ी गम गुस्सा पाया गया فرمانونه مې شل خاورې امیدونه په سلګو دي د وصال تمبې بندېږي دیدنونه په سلګو دي ارمانونه مې شل خاورې دا مهال موږ سره اس اس پی ثناء الله خان بیٹنی را سره موجود دی او اوس تاسو وکتل چې یو لوی پریس کانفرنس وشو چې په هغې کې بین الصوبایي او یو ډیر لوی ګرو د ډکیټو هغه ونیولی شو او هغې نه څه 50 لکه پورې ریکوري او داسې نور څه مالي مسروقه برآمد شو نو د دې په اړه موږ اس اس پی ثناء الله صاحب نه نور تفصیل اخلو سره ډیره زیاته مننه یو لویه کامیابي چې د انویسټیګیشن ستاسو ټیم یو ان تک مهنت یو ډیر غټ کیس چې کوم دی هغه ټریس شو په دې اړه د کتونکو ته وایي ډېره مهرباني دا واقعي سره یو غټ ګروپ په دا ګروپ چې و دی اکثر کسان چې و د مردان اوسېدونکي وو د ډکیټ ګروپ او دې ډکیټیانې چې کولې په 400 ثوابۍ نوشهره مردان او صحت پورې په پنجاب کې کولې به شي دا یو دوه میاشتو راسې داسې و چې ډېر بوره حال و تاسې به کتلي په 400 کې په نوشهره کې او په دې کې جلوسونه هم وتلي وو په ثوابۍ کې او بعضې وکیلانو په کورو باندې هغه باندې چې کومې دغه سوې غلاګانې پکې شوې نو هغه جلوسونه هم وتلي وو خلکو ډېر ډیمانډ و چې یاره دا هغه ونیسي نو ډي جي صاحب او ډي پي او صاحب هم پکې انټرسټډ و چې یاره دا کسان چې دي کنه ټریس نو که یو کمپټیشن غوندې شروع سه ثوابۍ پولیسو لګیا و نوشهرې والا لګیا و 400 والا لګیا و دا ټول لګیا و او کار هم پکاو خدای ستا ډي جي صاحب به ما ته خپله ولي پرسنلی ولي چې یاره دا به ته ټریس کوې صحیح نو هغه موږ کار پکاو نو خدای پاک چې د مردان پولیس ته کامیابي ورکړه او موږ یو معمولي شانته کلوب باندې لاړو او کسان چې دي هغه ته ورسېدل او کسان چې دي ډېر مو ګرفتار کړي دي او څه کسان چې دي پاتې دي او ډېر ریکوري مو کړی دی انشاءالله ریکوري کې تقریبا 50-60 لک روپۍ دي او 32 تولې موږ چې کوم مردان دي هغه دي سره زر دي او د ثوابۍ دغسې دي چې هغه هم څه 26-27 لک روپۍ دي او سره زر دي پیسې دا ټول چې کوم پریس کانفرنس ته وکاته او دغې ریکوري کافي ریکوري ده په دغې کې هغه دي اصله ده ګاډي دي چې کومو ګاډیو کې به دوی تله هلته ټکټیانې به کولې نو هغه مو ریکور کړي دي چې چا کومو سی ډي ورته کړې وه چا کسانو سره ملاو په سی ډي کوله کورونه به ورته رکي به ورته کوله نو هغه کسان مو ګرفتار کړي دي او یو کامیاب اپریشن و او الله چې خدای پاک کامیابي راکړه دا ګروپ چې کوم سر دا څه غټ ګروپ و د دې نه وړاندې هم څه جیل ته یا تلي وو دا کسان بیسیکلی دا ګروپ چې دا کنه په کیسونو کې و انوالو و او بریک چې څه کنه ته په اول ځل باندې بریک شه دا ګروپ دا مخکې چې دی کنه دوی غلاګانې کړې وې ټکټیانې کړې وې هغې کړې خو دا ګروپ چې دا پټو خاموش د غټې غټې ټکټیانې کړې وې خو دا خاموش پاتې شوی و چې موږ ته خدای پاک دا وکړي چې دا موږ برسېر کړه او ګرفتاریانې مو پکې وکړې نو دا دو پر فرسٹ چانس था چې دو به جیل ته درومي سر کدا تاسو وایي د کتونکو ته چې د دې په شاته ستاسو څونه محنت او چې کم دي دا کسان ګیر شو لازمه ده چې دا خو یو ډېر غټ ګینګ و ترلاسه شو زه دا ویم چې د مردان په تاریخ کې دا یو لویه کاروایي وه چې تاسو وکړه او الله تعالی تاسو ته په هغې کې بری او کامیابي درکړه دا څه و چې دا کله کیس اوس خدای سته موږ یو ټیم و هغه ایس ایچ او صاحب چې کوم تخلبی دی هغه ډېر زیات منډې پکې ووهلې او ډي اس پي صاحب پکې لګیا و د تخلبی والا نورو بله چې موږ سره د رولر سرکل والا ډي اس پي چې دی ایس ایچ او رستم چې دی
ولا چې ډېر کسانو چې دی که نه ډېر کار پکې وکړي محنت یې پکې و به دی کې د ټول نه زه زیات کریډټ چې ورکوم خپل دماغ کوم ټیم دی هغه ډېر کردار پکې ادا کړ او ډېر په ټسټ کولو کې او ګرفتارانو کې 50% ګرفتارانو کې د دماغ کوم ټیم دی هغه پکې سر دا چې کوم کسان گیر شو یو غټ ګینګ دی د دې راوتو څه چانس شته که دې ته به څه سزا میلاو شي غټه وجه څه کې موږ خو اکثر دغه سوال کوو دې سره دا خلک روغ وکړي بیا زر روزي دا سوال خو د مشکل سوال دی چې موږ خو دومره وچې ګرفتاري وه ریکوري وه پوه شو کیس مضبوط تیارول دی او عدالت ته مخته کول دي کیس وتلو چې کوم هغه د سوال دی چې دا به بیا روزي نو دا دړکه خو موږ ته وي چې یاره چې سزا دا پوزیشن دی چې مالا چې سورس کپړې وي که سپینې کپړې وي هغه ورته وکیل ورته چې دا پولیس والا وایي چې تورې کپړې وي او هلته لیکلي چې سپینې کپړې وي نو جا ورته بریس دی پوه شو نو دا سوال خو چې که دا مسله خو چې دی که دا خو مسله خو مشکل ده چې هل سزا نه پوهېږي په کار چې سزا ورته میلاو شي ده ولا چې بیا هم داسې کیسونه کېدای شي چې داسې هغه څه وي په خو ما څه کومه چې مونږ په لیول باندې راغلی دی نو مونږ ایز ا چیلنج کړی دی او بیا مو پرېښی نه دی چې مونږ لیول ته راغلی دی په نو ډېر غټه ضلع دی په لحاظ کیس ته مونږ نه وي رسېدلي خو ملا چې چیلنج مو شمېرلی دی او کیس چې دا که نه انجام ته مو رسېدلی دی او انټرس واقعي سره مونږ مردان کې به ډېر کم کیسونه چې انټرس پاتې شوي ډېره زیاته مننه جی دا ایس ایس پي ثناء الله خان بیټني چې د دې دا مهمې او ګټورې خبرې تاسو واورېدې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال تاسو وکتل چې یو پریس کانفرنس وشو او یو لوی پریس کانفرنس وشو دغه دا څلور کسان دي دا بین الصوبایي شوکمار یا ډکیټ که ورته ووایې نو کومه به نه دي جی په کش تعداد باندې په لوی تعداد باندې چې کم دی غټ ډکیټي کړي وي او هغه ترې نه 50 لکه روپو پورې ترې نه پیسې ریکور شوې او څه چې ترې سره توله چې کوم دی هغه ترې ریکور شو دا څلور کسان دي دې سره هم دله خبرې کومه خو ړومبې د انویسټیګیشن د عملي چې کوم دی امتیاز علي را سره موجود دی ده نه پکې تپوس کومه دا څلور کسان دي د دې په دې کردارونو لږه رڼا واچوئ بسم الله الرحمن الرحیم ورور مې دا موږ سره دلته په رواني ټکر کې یوه وقوع شوې وه تخبیه کې چې هغې کې 31 لاک روپۍ وي او 26 تولې سونه وه نو هغې کې دا ډېر په انتهایي ټکنیکل طریقه دي ډکیتي کړې وه د شپې ورغلي وو او دغه کور والی په یو کمره کې یرغمال کړي وو بیا ورغلي وو د پستول په نوک دغه شانتې ماسکونې اچولي وو او دستانې اچولي وي ډېر په سختۍ سره په دې باندې موږ کار وکړو ډي پي او صاحب نګرانۍ کې یو ټیم جوړ شو ځکه زموږ سپي انویسټیګیشن و ایس ایچ او صاحب لیاقت شاه خان او موږ تفتیشي افسرانو موږ پکې تفتیش خپل شروع کړو نو دې ګروهو چې دې په ثوابۍ کې شپږ وقوعې کړي دي څه کسان دې ګرفتار نه دي دې سره یو لیډیز هم شامله ده او دا څلور دا کسان دي یوه لیډیز دا 15 پکې موږ دې ټوټل 15 ملزمان دي دې 15 موږ سره دي یو ثوابۍ ولې نیولی دی دې کې د زنانه څه کردار و انفارمیشن به یې کوو دوی هغوی به کور ته ورتله او کور نه به انفارمیشن کولیټ کوو چې یاره دې ځای کې دا سامان پروت دی دې ځای کې دا دی په دې کې نارینه څوک دي اسلحه د ټول انفارمیشن به زنانه لیک ورکوو بیا به د هغه علاقې د هغه کور د خواته چېرته یو کس انفارمر وکتو نو هغه به ځان سره روپۍ د دې نه برآمد شوې د دې نه خو پیسې موږ ته خپلې وقوعې برآمد کړي 31 لاک روپۍ او کالم ته برآمد شوی دی داسې هغه وقوعې منلي دي ټوټل 50 لاک دي 50 لاک روپۍ دی ټوټل 19 لاک روپۍ ته ثوابۍ پولیس برآمد کړي دي 31 لاک ته موږ برآمد کړي دوی طریقه واردات څه دی طریقه واردات دا دی چې دوی پهله انفارمیشن واخلي د کور او بیا د شپې په ټایم کې د 1 بجې نه پس ته دوی وقوعي 1 بجې نه پس کور ته ور واوړي او ماسکونه او دستاني او ډنډۍ ورسره یې پسټول یې ورسره یې نور بېزتي نه کوي د چا په خپلو پیسو سره او کالو سره دې سره یې کار وي دا زړور دي دا ډېر زړور دي د دې ګروپ هم جوړ شوی د جیل نه دی جیل کې دا ړومبي ځل اوس جیل له به ځي که نه دا دې کې څه کسانو جیل کټ کړی دی دا صادقه کریمینل دي تاسو هم دوباره راځم عزتمندو دغه څلور ملزمان دي او دا چې کم دی تغبې تانې چې کم دی او خاص کر د مردانو پولیسو له دا یو لویه کامیابي و چې دا وله ترلاسه شوه لنډه دمه اخلم او لنډې دمې نه بعد چې کم دی واپس د ملزمانو سره بیا خبرې کوم ستا څه نامه ده زما جی خورشید
ها ستا څه کردار دی؟ زما دا کردار جی بس دی سره په جیل کې ملاقات وشو بیا زموږ دغه په دې طریقې سره دا ټیم جوړ شو. چا سره ملاقات وشو؟ د بلال ورور سره ملاقات وشو او بیا د دې نه پس نور مرګري چې کومو بیا څه د چا پیژنګلو څه د چا پیژنګلو په دې طریقې سره بیا ټیم زموږ جوړ شو. دې نه مخکې جیل ته څه کتلې وې؟ دې نه مخکې زموږ دښمني وه په هغې کې په ما باندې 302 اف آی آر راغی. څنګه خلکو باندې ورځې څنګه ته خلکو نه پیسې میسې راخلې؟ یار جی بس دغه دستانو استعمال وکړو او ورشو خلک دغه یو کمرې ته کړو بس هغه پیسې ترې نه راولو څه کالي مالیات یې نه راواخلو. جی تا کار څه کولو؟ دې نه مخکې جی بس زموږ زمینداري و د سارو کار به مې کوم هغه سل خرڅول به مې کوم. نو چې څنګه لاړ شي سیاره ترخه نه محسوسې ډایرکټ په کور ورځې؟ یار جی بس توبه مو ده جی بل دې صاحب بس نه شپې ته پرېښو یو نه ورځې ته او دی ډېر زیات دغه کړلو نو بس د دې په وجه باندې مو آینده توبه ده انشاءالله چې روز تبلیغ کې به ځو که خیر چې روزي بیا به خلکو له کورونه ورانوي؟ نه جی نه انشاءالله تبلیغ کې به ځو که خیر. صحیح واپس راځم. ستا څه نامه ده؟ زما جی بلال. بلال تا به څه کولو؟ جی تیزی خبرې کوه. زما پکې څه رول دوستو تا پکې څه کولو؟ جیل کې یو ځای شو. جیل کې مرګري شوی. نو څنګه تاسو جیل ته څنګه یو ځای کرکټ میچ هم کولو که څنګه چې ټول پکې یو ځای مرګري شو ټیم میم هم ساس کو؟ نه جی نه مخکې ما باندې شوکې په یارو باندې کې ترې او چې دا شوکې څنګه کې دا ته څنګه کې شوکې که نه مطلب و څنګه په کورونو ته ورځې؟ په کورونو خو د نه مرګري لکه څنګه خلکو نه ډکیتي څنګه کې څنګه ورځې مطلب خلکو نه څنګه پیسې میسې علي کالي علي؟ بس جی دې مخکې وي خورشید او چې او بس موږ ورشو خلکو نه کالي مالي راولو پیسې راولو راځو جی. او ته کار څه کې؟ رنګ کار کوم. رنګ کار کې د څونه وخت نه دی خلکو سره یو ځای شوی؟ ته سره خو جی د یو کار مې سره څونه روپۍ تاله میلاوې شوې په دې هغې کې څو روپۍ به یې تاله درکولې؟ تقریبا 100 लाख روپۍ وې که څه نه شي. لک روپۍ به تاله او تاله به 100 روپۍ درکولې؟ جی سلماله بس جی مونږ به چې څومره کسان وو د هغې به مونږ تقسیم کوو سر. نو څونه به تقسیمې دي تاله به څو میلاوې دي؟ بس لاک به میلاو شوي یو نیم به میلاو هغې شوي به هم بیا څه کولو؟ بس په هغې باندې بس دغه دوکاندارانو باندې مو تقسیم کړلې وه خپل اخراجات به هم یو خو دا خو زه دې کې به زویم چې څه تعلیم والوي او سندې کې دا یو چې کم دی غټه د افسوس خبره دا ده چې دا تاسو نه تعلیم کړی دی؟ ما ډبل ماستر دی. ماستر دې څه کې کړی دی؟ ماستر ان انګلیش اینڈ اسلامیات. د غټ افسوس خبره خدا ده چې بې تعلیمو نه بس کیلو کې چې دا یو تعلیم یافته ډبل ماستر په انګلیش کې کړی دی هغه هم د دې ګروپ چې کوم ده یو حصه ده. ستا څه نامه ده؟ محمد بشیر نوم دی سر. محمد بشیرو؟ جی سر. ستا څه کردار و؟ یاره سر بس زما خو پکې رول ده سر دی به ګلوز غوښتل یا مطلب ټوپۍ موپۍ که نه سر جي نو هغه به سر ما دی له ورکولې او سر دغه رول بس په دې ګلوز به کېدو څه دي به پیسه کولو دي به ډکېټې تا ته به پکې څه سونه میلاوېده؟ یاره سر دی به جرنلی بس لکه مطلب سر د 200 روپو ګلوز یا د 500 روپو راغله نو سر دی ما ته 10,000 15,000 روپۍ راکړي سر بس. او جی او سر دغه تا ته په دې کې سلکشن هم نه محسوسولو چې تا دونه ډبل ماسټر و دونه تعلیم یافته؟ سر انتهایی خپای ما سر په دې خپلو کړو باندې او ورسره سره زمونږ د فیوچر هم په دې اکسیس باندې تباه شو. او بل سر ستاسو د چینل په توسط سره دا وینا کول غواړم د ستاسو د چینل په تھرو باندې سره دا اوریدونکي چې څومره دي یا زموږ چې څومره لیدونکي دي سره ستاسو د چینل چې یاره جي د بدو نه سم نه جوړیږي ښه لاره اپناو کېږي او په ښه لاره لاړ شي انشاءالله ولې سره دا خو بس راغلی ده د الله له طرفه ده جي او بس الله دې مونږ له اوس راتلونکي وخت کې جي بس د نیکې طرف ته مخه کوي انشاءالله ولې سره راتلونکي وخت کې به انشاءالله نیکسټ ټایم به انشاءالله داسې غلطي چرې نه کېږي زمانه سره انشاءالله. جی سر. ډبل ماستر دی کړی دی؟ سر بالکل. په انګلیش کې دی کړی دی؟ انګلیش او اسلامیات کې سر. انګلیش او اسلامیات کې؟ جی سر بالکل. نو ته خو د اسلامیاتو نه ښه خبرې نو دې ترې هغه ټیم دا ده چې دا اوس کم د هغه کې دا د په کار جدي ترې لږ دا د اسلامیات هغه کړی و که نه ته پوهېدې نه؟ اصل کې سر کمپلیټلی زه په دې سیز باندې لکه سر دومره لکه پوه نه وم
او ډاوټ فول هم سر چې مطلب دی سره خو اوس په سر بالکل شور شوم چې لکه دی کوم مقاصد لپاره یوز کړی دي کنه سر جی نو زه سر په خپل کړو ډېر پیمانه یم سر په دې 200 په 10000 کې څونه فرق دی سر دی په وختن غوښتل نو ما به سر په پیسو کې بیا راوړل کنه سر جی نو په وختن خوشاله شو تعامل از چانس ته کنه یاره سر بس داسې خبره ده سر جی چې غلطي شوې ډېره غټه سره بس معافي غواړم سر ان شاء الله بیا ستا دا ډبل ماستر او تاسو هم چې دا ضایع نه دي یا سر ضایع شو سر بالکل ضایع شو ورڅ ضایع شو سر بالکل ته په دې باندې خفه کېدې نه په دې خپل 2 ډیګریانو مونږ چې کم دی د خلک د یو ډیګری د پاره چې کم دی منډي وخی چیرې د سیمستر او پی سی بسنګ جمع کېږي تا ډبل ماستر کړی دی د ماستر باوجود چې کم دی بیا تا په اسلامیات کې ماستر کړی دی چې سړی ماستر وکړي اسلامیات کې نو زم چې هغه بس ټول خلکو ته بیا اسلامي تعلیمات ورکوي نو ته د دې ګینګ څه جوړ شوې چې ته دې سره چې کم دی شامل شوي بس سر دا ډېر انیوژول کارو شو سر او نه چاهتے ہوئے سر بس راغلم په دې کار کې او ان شاء الله سر نیکسٹ ټایم به بالکل بس خدای پاک دې سر زموږ دا سخت اسانه کړي ان شاء الله سر نیکسٹ ټایم کې به ډېر زیات خیال کو خپل راتلونکو چې څومره یار دوست خپل خپلوان دي یا راتلونکو کل سره ان شاء الله یو خطر به طرف ته یو خط لارې طرف ته ان شاء الله راولو سر څوک لرالو مور او پلار خپل خپلوان چې دا ته په ډومبه ځل دې کدی نه مخې گیر شوی نه سر جی فرست ټایم داسې وشول سر او بالکل څوک رانغله سر ځکه چې سر دا کار داسې دی چې لکه انتهایی د سپک کار دی غلط کار دی سر نو په دې کې سر مونږ هیڅ قسمه چا سپورټ نه کړو نم سپورټ کوي جی هم والدین مونږ نه سپورټ کوي او ورسره جی مونږ خپل خاندان هم نه سپورټ کوي په دې کار کې سر څونه تاسو چې کم دی ذلیل شوي رسوا شوي انتهایی سر ذلیل شو انتهایی رسوا شو سر او بس سر جی غلطي دا وشو انسان یو سر انسانانو بس انسانانو غلطي کیږي سر بس ستا نام ده ادریس جی ادریسو تا بس کولو بس زما په ګدارولو سر چې دا رور به کله بازار ته بتلو یا د ملګرو خوا ته بتلو نو بس دې په موټرسایکل مې بوتلې راوستې او جی او د دې محفل کې مې لکه ناسته کړې ده او خپل سټوډنټ یم سره طالب ټینکې فل کوله کنه سونه پیسې به درکول نو سر د رور به ماته مخکې خرچه لکه کالج دفعه راکوله او بیا به هم راکوله پیسې به د سونه درکول دي کې تعالی سونه یې څه درکوله سر دې کې به د په دغه به نه راکوله سر لکه دغه 2500 روپۍ چې کوم دا به ماته فرمان دی رور راکوله هرچا کالج دفعه جی سر وګیر څنګه شوې بس غیر خدا سي شو سر چې د دې سره کم ملګری و کنه سر هغه غیر شول نو بس مونږ هم پکات کو چې دې دا رور بوتل راوسته دي او مونږ سره مطلب ناسته پاسته کړل نو بس پدې باندې رالو سر او ډېر پیمانه سر بس سټوډنټ سویل غواړي بالکل سر د مردان پولیس انتهایی سر ډېر زیات زبردست ایفورټس وکړه په دې کې سر او موږ سر لکه په خپل ځای سر موږ نه دا کار شوی دی خو بیا موږ ستایو سر د ستایو ولې ستایو ځکه سر چې مخنیوي وشو زموږ به ان شاء الله سر اصلاح وشي او زموږ مخنیوي وشو کېدای شي سر په دې کې نورې داسې خدای مکه زموږ د لاسه څه مسلې شوي وي که نه سر جي د دې کسانو د لاسه خلکو لم ظالمانو کورونه وران کړه مسلې څه مسلې دي د کورونه وران نه شو د خلکو بالکل سر نو سر دغه د دې پولیس په ډېر ایفورټس دي سر جی سر پولیس اوس منی دی نه مخکې چې کم د سترګې پټې وي سر مخکې منل او سر لیدل هم ډېر خو سر جي اوس بالکل په سر سترګو منو سر بالکل سر لاست کې سویل غواړي خلکو ته بس سر لاست کې دا ویل غواړم چې بس ستاسو د چینل باندې څومره خلک مونږ ویني سر بس مونږ ته وګوري او هر قسمه چې څه داسې ایلیګل کار دی یا ایلیګل اکټیویټیز دي نو کاینډلی هغه تاسو جی پهله خو چې کوم دی تاسو هم آن سکرین کې او چې کوم زمونږ قانوني ادارې دي یا زموږ چې څومره د لا اینډ اورډرز چې کوم دغه د ادارې د ایجنسیانې سره یې سره تعاون وکړي او د دې څیزونو مخنیوی وکړي چې داسې زموږ په شان ځوانان بیا دې غلطو لارو ته رانشي سر څونه خپېمانه یې خپېمانتیا ظاهرې لکه چې ته د شپې هم راپاڅېږي سړی وده کېږي چې لکه دا 2 ډیګریان یار زه د ایران شوم چې 2 ډیګریان غټه خبره ده سر جي خپېمانتیا ډېره زیاته یا بیانولو نه ده سر مو اراده ده نیکې ته مو اراده ده بل ته هم دا ترغیب ورکوو چې په سمه لار باندې ځئ سم کارونه کوئ غلط کارونه مه کوئ کینې انجام به مو زموږ په شانتي یو او مخکې انشاءالله الرحمن او جیل صحیح د جیل ته پته شته جی دیدی تو وایې که نه دا جیل څه شی ته ډاکټر صاحب ته خو پکې ډومبې ځلې که نه بالکل سر دیدی تو وایې که نه چې جیل بس دومره پاتې زندگی ده چې هغه خپل خپلوان هم په خوله باندې دا ذکر نشي کولی چې زمونږ فلاني په جیل کې دی یا مثال زمونږ رور په جیل کې دی نو هغه خپل خپلوان هم مونږ سره بیا دغه شانتي شرمېږي او دغه کېږي او زمونږ خپل هم د جیل زندگی څه د عزت زندگی نه وي بس سر جي ډېر خپېمانه یو
او آینده دې راته الله پاک د نیک عمل کولو توفیق راکړي انشاءالله یو نیکه لار به اپنوو که خیر منم ظالمه داسې خبرې وکړي که نه هسې امتیاز صاحب ستاسو په دغه دې اتکړو کې چې کوم دی الله تعالی یو روب اچولی دی دې کې یو کمال دی که څنګه کمال دی که نه وګوره اوس تاسو هر څه منئ صحیح ده که بس چې اتکړی چې لاس ته راشي بس انسان په خپله هر څه بیا مني بالکل جی مني ټیک ده عزتمندو دا څلور ملزمان ډېره د افسوس خبره یار چې یو تعلیمي یافته سړی یو ډبل ډیګري هولډر چې هغې ماسټر کړی هغه انګلیش کې ماسټر کړی هغه چې کوم دی په اسلامیات کې ماسټر کړی هغه خلکو ته ښیي د دې نه بعد چې کوم دی بیا ایم پیل کوي بیا پی ایچ ډي بیا د دې نه بعد ډاکټر شي صحیح ده لکه دونه تعلیم و دونه پویا او د دونه پوهې سره چې کوم دی دا د خلکو سره میلاو دی ښه دی بل ته وګوره دم چې کوم دی په جیل کې ښه وخت تېر کړی دی خو اوس بیا هم چې کوم دی داسې ترغیب یې ورکوي د دې نه بعد به چې کوم دی تبلیغ ته ځمه ښه خو دا و چې د دې نه مخکې دا تبلیغ ته تللی او دغه شان چې کوم دی واقعه یا وقوعه مخې ته نه راتله دا خو د دې ته پته لګي نه دي خو دلته اوس دلته دي پته نه لګي چې د دې په کور کې به په خپلو خپلوانو باندې څه تېرېږي دي خو دلته رالو دلته غلاګانې ملاګانې یو کور وران کړي بل کور وران کړي خو د دې ته اړو احساس وي نه احساس هغه خلکو ته وي د چا چې دا اولاد دي دا چې یا د چا زوی یا د چا یا هغه یو دا چې د چا زامن دي د چا اولادونه هغې ته احساس کېږي نو دا ډېره ګرانه چې د چا نه بچی جدا شي څوک هم نه غواړي چې زما بچی چې کم دی وران شي یا لوفر شي خو بس دا د دې کمبختي ورته وي یا بدبختي وي امتیاز صاحب لاس کې ورته سویل غواړئ ستاسو وخت هم بیا زه نه اخلم بیا به دا ملزمان دي بوځی به یاره رور مې زه به اوس دې کې څه ویم د دې خو چې کم کار و موږ له خو شپې او ورځې خوبونه حرام کړل موږ خو دغه و چې به زه مقدمه ټریس شوله جیل ته به لاړ شي 3 ورځې پس به ورسره مودی روغ وکړي واپس به راوځي زمونږ کړه او زمونږ برآمدګیانې هغه که زمونږ کوم محنت و هغه ټول به یوسي ځکه چې د داسې یو 395 یو ډکیتۍ کې مدعي راشي او د ملزمانو سره روغه وکړي اوس نشو ویلی چې مدعیان په څه وجه مجبوره شي دا معاشره زمونږ داسې ده چې که د دې سره دا کمپرومایز نه کېدلی دا قابل راضینامه کیس دیم نو نظام داسې دی چې به یو سړي راضینامه وکړه نو بس هغه ته د ضمانت ریلیف ورکړي نو دغه ریلیف نه دی پکار داسې یو نظام پکار دی چې ډکیتي وکړله کم حد قوانین دی هغه لاګو شي موږ خو خپل محنت وکړو موږ خو خپل کار وکړو د شپې دي داسې په ټکنیکل طریقې غلاګانې کړې وې چې دستانې ګلبز یې اچولي ماسکونه یې اچولي دي مخونه یې پټ دي موبایل فونز ورسره نشته موږ سره چې کوم فیسیلیټیز دی هغه دوی موږ له فیل کړي وو موږ په کومه طریقه دې ټریس کړله کوم هر څه مو کړله دې نه تاسو دا یې په خپله درته وویل یو وقوع یې موږ سره کړې ده شپږ سوه 2 وقوع یې موږ سره یو په رستم کې کړې ده یو یې دلته په تخبیه کې کړې ده په لونغوړ کې کړي دي په صوابۍ کې 15 وقوعې کړي دي نو ټول یې ومنلې هغه ریکوري موږ وکړله هغه پیسې میلاو شوې نو بس موږ د دې ته پیسې میلاو شوې هغې په بلا ولي دې کې مین سړی کم یو دی چې لکه په دې څلورو کې داسې مین دي چې هغې بس ټولو نمایندګي کوي دې کې خو دا لږ دی دا مین دی دا مین سړی دی بس انټریم دی کوي دننه ورځیم کور ته او دغه ډاکټر خو پکې زه لک ماسکونه او هر سړي له خپل خپل کردار ورکړی دی دا بس اخرنۍ ته بوزدنه کوم بس بیا زه دا خپرونه بس کوم بس بیا به ځي جی سر ګیټ ته به څنګه تلې ګیټ به چې تاله و یا بند و دا کیسه وکړه بس بیا د نه ځو ځه تیزې خبرې کوه ګیر ته جی بس په دیوال باندې و بیا څنګه به وراوړي دا ټوله خبره وکړه سر نه وکړه خبرې تیزې بس مرګري به د مرګري په اوږه باندې ودرېد او به دیوال ته وختو بس هغه به اخوا کوز شو بیا به ګیټ کولاو شو نور مرګري به بیا انټر شو مندو د مردانو پولیسو لا اړخه یو ډېره غټه کاروایي یو ډېره غټه کامیابي ترلاسه شوه دغه دا څلور ملزمان دي چې د دې دا خبرې او دا کانفیشن تاسو واورېدو دې کې دا یو هسې خو ملزمان د دې نه نفرت نه دی کول پکار د دې چې کم دا کړه وړه دي د دې نه به نفرت کوو چې دا یو سړی پکې ډېر غټ تعلیم یافته او ډېر غټ تعلیم او اسلامیات کې ماسټر کړی او په انګلیش کې ماسټر کړی غټه ریکوري وشي نو عزتمندو زمونږ هم دغه کوشش دی چې خپل هغه والدینو ته هغه مشرانو ته وایو چې ستاسو یاره دا ماشومان کم کشران په دې باندې وقتاً په وقتاً خیال ساتئ هسې نه چې بیا د دغه شان ډکیټې دا اوس وګورو دا دونه غټ ګینګ دی چې دا یو به جیل ته تلو نو دا جیل کې به ورسره نور ملګري کېدو د جیل وایي د اصلاح ځای ته جیل چې کوم دی هغه د اصلاح ځای دی خو دې هغه کردارونه به کې خپل کو چې دی په جیل کې ځان له یو خپل داسې یو ګینګ جوړ کو دا چې اوس جیل ته ځي بیا راوځي بیا به خدای پاکه چې صحیح دی خو به اوس لاړ چې زه جیل ته بیا چې راوځي بیا به څه کوي بیا به چاله کور وراني او که نه وراني د پولیس خپل کار دی کار یې وکړو هتکړۍ ور واچوله زه خو یم چې په
100 کې په 80% پورې چې کم د ریکوري وشوه باقي ګورو الله مهربانه دی چې کیږي بس بوزي د ملزمان